الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دیات کریمہ کی دا مومن شان ذکر کئی. دا مومن شان بدائی مومن با قاتل نہیں قتل بنا کئی او که مومن تی وجل کی گی پا خطا کی نو داغی علاج ذکر کئی بیا بس کئی. دا مومن چی مقتول شنو دا دری قسم ده. یو مقتول مومن دا سیده چه خپلوان طول مومنان دی نو داغی علاج دا ده غلام بم آزاده او دیت بم دا داغی خپلوانو لورکے. دیم سڑے ده مرکو او داغ خپلوان چی دی حربیان کافران دی نو بیا پتا غلام آزادول دی او دیت نشتا ذکر دیت چه ورکے نو حربیان قوی کے. درم مومن دی مڑکو او دا آغا قوم کافران دی خستاو دا غی پا مینس کی میثاق دی عہد دی نبا ما تسوای و نبا تا تسویم نو دا آغا دا اہل زمو پا حکم دی دا دی مقتول دی وارثان و اگر چه غیر مسلم دی اغیل با دیت ورکے ذکر تاثر خود جنگ بھی نکی کن دری قسم دیت شا گوری وما كان لمؤمن مؤمن تدان دی مناسب ان یقتل مؤمنا چبل مؤمن ملکی اے ما ينبغي له دا ورته نه د مناسب ان يصدر منه قتل له چې صادر شي دنه قتل له دی مؤمن لره د مؤمن قتل دنه صادر شي د مؤمن شان نه دی چې بل مؤمن قتل ډیر خیال کوئ ګورئ یو خو قتل دے دبر نرتوب خو پرچا کی نہیں چی دا سکارو کی خدای دی زمانگ استاد سی دا لاس نانکھئی اللہ دی منگ استاد دا مسلمان او دا کافر دا ضرر نچک دا کم کافر ضرر کے منگ لگونائی خدای دی منگ استاد سو استاد و اکثر طالبان و ملایان گوری حکمی قتل کی شریکی دا حدیث تا چیزا کلو گورم دیر ویر راشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قیامت پرس بسڑے را پاسی او په تندی به لیکلی آیسم من رحمت الله دا خدای د رحمت نه دا نه امید د خدای رحمت کې د عیسی نشته دا بسو دا بیا غسو کې چې مسلمان په قتل کې شریک شوی او هغه په مشرق کې مړ شوی یو دی په مغرب کې یو هغه په قتل کې به شریک صحابه او تاسو کې څنګه به شریکی او هغه په مشرق کې مسلمان مړ شوی د په خوشحالي مناو کړی چې خدای چې مړ نه دی ورته قتل کې شریک تاسې په پوښتنه کې پنه شي اکثر طالبان دې پټه کې منګه غرق شو کافرانو فرقې را کې جوړ کړی دي دا وابي دی او دا پنځپیرې دی او دا بریلې دی او دا دیوبندي دی دا خبرې مکه کې اغیار جوړ کړی چې توابي مرشي منګو شکر دی چې یو کم خوشاله پېښ کړه نو شریک شو ور سره کړه بریلې مرشي شکر دی چې مرش دا سیده کنه پنځپیرې مرشي چې منګه کې مرشي و یو بدعتي کم یو خبر خوشحالی کو عملی منگا پر قتل کی شریک یو او دا قیامت پر از انجام دیر سخت دی تا دیر احتیاط کوئی گو رہی
نظریاتی اختلاف در چا سره کېدی شي پنځپیرانو سره هم زمونږ دی وهابیانو سره هم زمونږ دی او د بریلیانو سره هم د ټولو نه ډېر دی هغه نظریاتی اختلاف په خپل ځای خو په حیثیت مسلمان د هغه په مرګ باندې خو خوشحالي مناول نه دي پکار صحیح شوه او فایده پکې موږ د څه ده چې موږ خوشحاله شو نو څه چل به وکړو او چې خفه شو څه چل به وکړو کم سے کم د خوشحالۍ اظهار خو نه دی پکار دا خو ډېره سخته ګناه ده قسم دی چېرته وابي مړ شي او غټ شخصیت وي زه پې خفه یم ډېر پې خفه یم زه هم که پنځه کارونه غلط کول نو دا پنځه کم سل خو یې ښه کول دا پنځه که زمون خلاف کول په سلو کې نو دا پنځه کم خو به د کافرو خلاف کول دا سیده که نه ده بریلی مړ شي نو زه وایم دا پنځه زمون خلاف کول نو دا پنځه کم سل خو کافرو له نقصان وکړه نو د وجود څنګه پې خفګه دغه وکړو خوشحالي وکړو نو خوشحالي مه کوئ مومن له دا حق نشته چې بل مومن مړ کړي الا خطا خطا دا چې کوم دی دغه د حال دی د ضمیر د یقتلنه او په معنا د مختی سره دی مخطئه په داسې حال کې چې خطا کوونکی فی قتل من غیر قصدن خطا دی ته وایي من غیر قصدین تاسو ته مې سراجی کې د قتل پنځه قسمونه ویلو ومن قتل مؤمنا خطا څوک چې مورا پاسي او مؤمن مړ کی به خطا بیا قصد رم یا غیری چې قصد د وشتل د بل چای لک اخکار شو شجرتن یا ونه شو پاسا به د تورسی کې او ضربو او یولی بما باغسو لا یقتلوا چا قتل نه کوي غالبا په دسه سره وای چا غالبا قتل نه کوي سپیړ اور کوي ته سړی را ولوي کې مرشي نو بیا په دسه دا په تحریر رقبتن پته تحریر در رقبې ده آزادې دل در رقبې دي تحریر عتق توي رقبه نسمه وینا مؤمنه علیه کیسا ندی ته چې عمر قتل د مبتدا د متضمنه د معنا د شرط لره نو په خبر کې پار وړل جایز دي کنه و اذا تضمن المبتدا ومعنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر کافیه کې ملي کنه نو دلته په تحریر رقبتین خبر ده د ومن قتل د پارا او دا په منزله د جزاء ده نو سوال دار چې جزاء خو جمله یو په تحریر رقبتین خو مفرد ده نو دی وی علی اشاره دی خبره ته کوي چې تحریر رقبتین مبتدا ده علی خبر مقدم ده فعليه تحریر رقبتین نو جمله څه ودیت مسلمه او دیت به مسلمه مؤدات جسبار کی ویل اهلی ای ورثه د مقتول تا الا يصدقوا يتصدقوا تا پسات کې مدغم شوی د تصدقوا علی کدی صدقو کی باغی باندې یا افغانها چاپو کی د دیت نه د قاتل خپلوان ته وی زی من دیت در بخله نه غواړو بیا خیر ده هدیت بسی وبینت السنه انها 100 من الابل دا سلو خان 20 بنت مخاز دی وکذا بنات لبون او بنو لبون 15 او شل او حقاق او جزعی بنت مخاز غیت بنت مخاز کم توي چې دویم کال کې شامل شوی بنت لبون چې دریم کې ورننوتی دوی پوره شوی حقاقی توي چې سلورم کې ورننوتی جزاغی توي پنځم کال کې ورننوتی سلوري پوره شوی وانها دادیت بسو کر کې علی عقله القاتل فعقله د قاتل عقله د قاتل څوک دی او معصبه اصلي والفرعي عصبه د اصل او د فرعي دي د فروع د اصول عصبات مراد دي دا به ور کوي موزعتن علی تقسیمی کی په پتی باندې علی 3 سنین په 3 کلونو کې علی الغنی منهم نصف دینار غنی به نیم دینار ور کوي د کال والمتوسط بربع دینار ور کوي کل سنتين پر کال پوښی فإلم يفو تدوی نشی پورا کوله غریبانان او یا لګو فمن بیت المال له بیت المال نه باور کول کیږي فإن تعذرک بیت المال معذور او پیسې پکې نه فعل الجانین بیا بچ چا قتل کړي پاغه به ور کوي وای به دیاړي کوه پیسې ورته پورا کوه حکومت په دې میاشتې ولګي وإن كان كچره دا مقتول من قوم ددا سے قوم نادوین حرب لکم چی جنگ استاستا و مومنون پدا سے حال کی چی دا مقتول مومن و فتحریر رقبت مومنہ بیازاد ولد غلام مومن دی علا قاتله پا قاتل بان کفارتا ولا دیت نشت دے تسلم الہی چی اس بار لیچیا حل داغیتا لی حرابتیم دا وجد جنگ دا غینا
پوښتې دې باندې دیت پکې نشته چې تا دشمن دی خپلوان د مړي خو هغه دی ورکی وان کان کچره مقتولو من قوم دداس قوم نا بینکم و بینو میثاق مستاسد ای پمن کی عهد او کلک اهل سما فدیت لو بیدیت د مسلمه ورکول کیږي با حالتا وهي سلس دیت المؤمن دا درې مهي صد دیت د مؤمن د يهودي او یا نصرانیو وسلسا وشرها او دوسل صد لسمه سیدی کچره مجوسیو دا شافعی سے مذہب دے ہاں زمان مذہب دا سے دے چې ذمی او د مسلمان په دیت کې چې کم دے څه فرق نشته ها زمان په نسبت باندې دیت د مسلمان او د ذمی برابر دے ها او دې ډېر روایت وتحرير رقبه او غلام آزاد ول دی مؤمن علی قاتلی په قاتل په ملم چې چار رقبه پیدا نکړ بیان فقدها رقبه ورکه کړه نه پیدا کیدل او ما یا هغه څور سره نو یحصلها چې دا رقبه حاصل کی به بای سره پیسې ور سره نشتا پس یا مشاره نه دو میاشتې روجي بني سیمت تا بای نه پر لا پسیالی پد باندې کفارتن کفاره دا ولم یذکر تعالی الله ذکر نکړ انتقال طعام تک زهار زهار کې خو طعام دې کړه یا مشاره نه مت نری طبيعت شي دي اتام 60 کې قتل کې اتام 60 مسکینه نشته وبي اخذ الشافعي بيصح قوله دا د بونی په مسله کم ده ها د چې په پوښتنه کې نه چي پي توبه من الله دا توبه دا الله د طرفه توبه مصدر ده منصوب ده په فعل مقدر توبه من الله رجوع کړي د الله تعالی په تاسو رجوع د الله د طرف او د الله پویا په خلق یقینا په ما دبر لوغه چې تدبیری برابر کړی دي د لپاره اوس مؤمن څو قدم مړ کی دا خطا او عامد وکینو بیا قصدن پرې سر ویلی نو بیا څه چلو ومن اوسو کی قتل چې مړ کی مؤمنن مؤمن متعمدا په داسې حال کې چې د قصد کوون کې بیا یقصد قتله قصد کی قتل د بما پاس یقتل غالبا چې وجل کوي غالبا ټوپک وغیرہ عالما بیمان او د پوی چې دا مؤمن دی فجزاء جزاء د جهنم دی یو خالدن فی همیشه وی پدې کې دوا درې مغضب الله علی د الله عذاب وی پد باندې غضب د الله وی پد څلورم ولعنه د الله لعنت وی پد ابعده من رحمت الله به لري کې د رحمتنا پنځم وعد له عذاب عظیم الله تر کړه د پر عذاب لوی په نار پور کې مؤمن وجني ډیر احتیاط پکار ډیر سخت خبره ده قسم دې ډېر سخت خبر شرک نه رښتا قتل ډېر سخت خبر سوال واردی جزاء جهنم خالدن فی غضب الله بیا کافر شکنه حال دار زمو مذهب خدا چې مرتکب د کبیره کافر نه فاسق تاسو به پوښتنه دې جواب کوي وهذا مؤول بمن يستحله دا مؤول دی دا هغه چا په حق کې چې دا قتل حلال ګڼي نو بیا خو کافر شکنه پوښتنه یو جواب به او بیا نه هاذا جزاء انجوزیه او دا یا دا جزاء دا هغه چا د انجوزیه کده ته جزاء ورکول کیږي نو جزاء دقه ده هو ولا بدع فی خلف الوعید او سناشناواله خو نشته د وعده په بدلیدو کې وعده خدا دا چې دا بدر کوم والله دا وعده بدلې صحیح شو ولی بدل کې قولی تعالی ويخبر ما دون ذلك لمن يشاء شرک نه علاوه ټول ګناهونه الله مفیق باب کوي کړه جزاء خود قاتل دغه دا یو سړی ته وا چې غیر میکړي نو سل چکی بدی و هم او بیا غیر کې ما پکې یې 50 وਹੀ یې شل دوری و یې یو سپېړه ورکې نو ټیک شو کنه خیر دی دا کې دې شي کني شي کې دې دا قشان الله ورته دا دې سزا ده نو چې زه ما کو مغه زما خپل کار سزا دې ده تاسو په پوښ بیت الله ورانول الله په دومره نه خپکیږي لکه د مؤمن په قتل چې څنګه خدای خپکیږي تاسو په پوښ لیکه په نشله ډېر افسوس خبره ده دې باره کې مونږ ډېر کار خراب قسم دې دا سیده کنه ده
وان ابن عباس سے جتنا فرمائی انها على ظاهرها دا په خپل ظاهر حمل دی وانها ناسخه لغیر من آیت المغفره او دا ناسخ دی نور لدا دنه د مغفرت لره چې قاتل بخل کیږي او دا غینه معلومیږي دا غیر پر دا ناسخ دی دا چې وی قاتل د پر دا سزا ده ابن عباس پر آیا پوښوي ها او بھائی جنت البقری دا خبر بیان کړی چې قاتل د عمد یقتل به وان علیه الدیه انه بیان هو کا پورته کی نو بیا به دیت تخلی و سبق قدرها اندازه د دیت مخ کې 13 شسلو خان دي او وینت سنت چې ما بین د عمد او خطا کې قتل دی سما شبی عمد ورته وی او هو غدا د یقتله بما لا یقتل غالبا چې په دې علی سره مړ کې چې قتل نه کوي غالبا فلا قصاص به بل دیتون کل عمد دیت په دې لکه عمد په صفت کې او خطا په تعجیل کې د عمد چې څنګه دیت دې د دې دیت بم داسي په صفت کې خان بدق قشانی او خطا په شان د په تعجیل کې خطا په درې کلونو کې د دام په درې کلونو کې ده ها د خطا دیت بم په درې کلونو کې دا دیت د شبه عمد دیت بم په درې کلونو کې پوښي والحمل فعقلو باندې وي وارثان د قاتل وهو والعمد اولا بالکفاره دا شبه عمد او عمد اولاد په کفاره سره د خطا کې 2 میاشتې روزه ده نو دې کې 2 میاشتې ده ها ونظر نازل شدت لما مر نفر من الصحابه چې تیرېدل څه کسان د صحابهونو به رجلن په یو سړي د بني سلیم نا او یسوق غنمن د غړي سره ولي فسلم علیهم ای په سړي په سلام واچاو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول بعض روایت کې راځي چې لا اله الا الله وی لا اله الا محمد رسول الله فقال دي صحابه ما سلم علينا اسلام پیش نه کوم ته الا تقیتن مگر د ویره د وجنه را نه ویره د فقتلو دی ټول مړ کو واستاق غنم او غړي را روان کړي او حدیث کې دي چې اسامه مړ کو اسامه ابن زید خدا د ویره نه کلمه وایي مړی کړي دا چې په پوسټ الله دا ترانا دي یا ایو الذین آمنوا ایمان خواندان اذا ضربتم چکل تاسو سفر کوئ لیل جهاد د پاره فی سبیل الله د الله لپاره کې فتبینوا خو وضاحت کوئ او په یو قرت کې په مثلثی سره راغله په موضعین په دواړو ځایونو کې فثبتوا لکشی ولا تقول لمن القى موایا چا د پاره چراو غرزی الیکم السلام بالف او دونها تحیه ډالې د اسلام سلام او الانقیاد یا غاړې خودل په قول د کلمې د شهادت سره التي هي اماره علی اسلامي جاغنه خد په اسلام ددو ته ورته د سمو چې لست مؤمنات مؤمن نه و انما قلت هذا تقیه دی ویل لنفسك ځان ساتي و مالک په تقدیر چې تاسو مړ کړئ د سم کوي هغه وې زمو مؤمن بس راځه زمون ګوروري احمقانه داسې کوي وې زمو مؤمن ته نه نه ته وې زمو مؤمن نور پکې څه ته مسلمان مستارور مولي مې وجني بیا خو نه دا پکار کلمه وایم مونږ کوم دغه مسلمان یم د جهاد کی ګورې دا به احتیاطیان ډېری صحیح ده ته ځکه کې خلک پیدا شوی او داغي خلاف بیا مجاهدین را پاتې ده او ما په خپل د تر کسان نه واورې چې هغه امیر ورته ویل چې دا پنسي لګي اوچته وینو وچ نه او دا نور ورته ویل چې مدقه سي پکار دای د نر بچو او غټ مشران واغې ورته چې مدقه سي ورته پکار دا او موږ ته دومره غټ القابونه او غټ نمونه باندې قایل چې دا ډېر بزرګان هغه ورته ویل مدقه سي ورته پکار د چې پنسي اوچتي نو وجلې پکار ځکه دا بدای شي نو تاسو په ایمان وای چې دا مسلمانی دا او دا جهاد موږ له دین خو دلې ده خدای دا جهاد موږ له خو دلې بل ورته وای چې ګوري چانه مامین په زور ووري د نو وځي دا تاسو په پوښتې دا ایمان ده او دغه جهاد حکم الله موږ له کړی ده ګوري د جهاد موقد او روان دی او هغه ورته لا اله الا الله وای او نه مړی کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وای او چې نبی علیہ السلام خپش نو سخ خپش
ورته نبی علیہ السلام ورته وایي چې تاسو دا ولې مړ کړ چې کلمه یې ویلې هغه ورته وایي دا د ویرې نه ویلې نبی علیہ السلام حالا شققتم قلبه تاسو د ده زړه څیرلی و چې دا د ویرې نه ویلې اسامه ابن زید وایي چې زما زړه ته دومره نبی علیہ السلام دا خبره کوله چې زما ویلې چې کاش کې ځمکه سیرې شوې وه زه پکې ننوتی وای دومره یې دغه کړو تاسې به پوه شئ نو ګورئ دې کې ډېره بې احتیاطي خلک کوي او د دې ملګرتیا مه کوئ هغوی به کړي او تاسې به ورسره په کور کې ناست یې په جومات کې به ناست یې ورسره به په ګناه کې شریک شئ خوشحالیانې پرې مه کوئ ډله کې چې واقع شي دقه شي چل کېږي ډلو کې مه واقع کېږي یوه ډله کې زما که منئ دې ډلو کې واقع کېدل څه فرض دي که د دې ډلو نه موږ بهر یو نو کافر کېږو شاید ګل قاضي صاحب چې دې ډلو نه بهر یو سړی کافر کېږي نه کافر کېږي نو بیا ډلو کې تله ورننوځو چې ډله کې ورننوځې زه د دې ډلې سړی یم نو بیا به د هغې ډلې ټول خبرې منې بیا به ورته وایي چې پنسۍ بار وي نو بس بیا یې لس ډزه ویشتل پکار او بیا به د دې تایید کې دا سیده که نه ده دې ډلو ټپلو کې مه ورننوځئ بلکل بس خو ته در چا ښه وایي حمایت یې کوئ دعاګانې ورته کوئ او بدو له بد وایي او د چا په سر جګړې مه کوئ چې داسې چل د پلانکۍ ډله داسې د یوې ډلې په سر هم جګړې مه کوئ او ټولو ته دعا کوئ خدایه ټولو ته استقامت ور نصیب کړي چې د دین خدمتونه وکړي دا یو نصیحت زما واورئ بیا به پرې وروسته پوه شئ چې دا راته ښه وایي یوه ډله کې مه ورننوځئ او دعاګانې ټوله کوئ خدایه ټولې په سمې لارې روانې کړي او ټولې د دین د خدمت په مقاصدو کې استعمال کړي که پکې ورننوتې نو بیا به خطا ته ښه وایې نو خوښه هم خپله ده نو ګورئ او ورته کلمه وایي دی ورته وایي نه داسې کېږي دا خو داسې تا د ویرې نه دا کلمه وایي ډېر داسې شوي دي یو ورته ښودلی چې دا زاهد الله دا جاسوس دی امریکایانو له جاسوسي کوي قسم دی چې دا واقعات ما ته راغلي او ما کتلي دي او هغه ورته ویلي دي چې قرآن او قسم درته کومه چې زه جاسوس نه یم او زه چې جاسوس یم شاهدان را باندې پیش کا چې زه جاسوس یم او بس ډز ډز په دې سرې ویشتې آیا دا جاسوس دی او قتل قابل دی دا فیصله به یو عسکر کوي که دا فیصله به قاضي کوي عسکر به دا فیصله مغزه په ځای په 15 منټه منټه کې به فیصله وکړي او 2 منټه کې به سړی مولي عملي به شي دا کوم دین دی دا دین دی تاسې خو له پوهېږئ که نه پوهېږئ بلوچستان مولوي صاحب دین دا دی چې ته په مجرم باندې هلته دغه مبتدا دا جرم الزام پې مه لګوه شاهد هم مه راغواړه قاضي ته هم مه پیش کوه فورا سزا مه ورکوه تعقیب مالوه سره الزام سره فورا سزا نه خدای په ورځ قیامت په ورځ کې به دې سړي په ګریوان کې د چا لاسي نه اچوي چې زه په څه وجل شوی یم وایي الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت ما خو قسم که جاسوسي کړي دې سړي ولې وجلی او کم جاسوس واجب القتل دی او کم جاسوس واجب القتل نه دی دا فیصله خو به قاضي کوي ځکه قاضي وکړه خو مجاهد خو خلاص شه که ذمه خو د هغه شوه که ګناه خو د هغه شوه دا تحقیق خو به هغه کوي که داسې ډېر چې قسم دی زبردست علما یې وجلي دي د جماعت نه راویستی عالم دی چې دا جاسوس دی د محراب نه راویستی دی وجلی وایي دا د امریکې جاسوس دی او عالم غریب امام دی کورې دی هغه هجرت نشي کولی کوم طرف ته لاړ شي دې طرف ته هم نه راپرېږدي او دی وایي دی د کافرو په مرضی کې دی او بس د جاسوسي کوي که نه بس دلته داسې چلو شه هسې الزام پې یو لګولی دی نه پې قاضي فیصله کړې ده نه پې مشر کړې ده او داسې شوي ګورې دا زړه دی ډېر سړی سوچ وکړي قسم دی دا زړه مې ډېر خفه دی یو طرف کوم سړی سوچ وکړي که نه پوره د اسلام په هدایاتو باندې عمل قسم کشته دی دین بس دین موږ خپل یو خواهش جوړ کړی چې زه څه کوم حق دین دی چې زه څه کوم قسم دی حق ته موږ دین وایو هغه الهي هدایات او پیغمبري ارشادات چې دي هغه موږ پرېښي دي ګورئ ځکه دقسې خوار او ذلیله مسلمانان ګرځي تاسې پرې پوه شئ دا یقین سره واورئ نوجوانان یې ګورئ تاسې نه پوهېږئ جذباتو کې راځئ دا واورئ ګورئ دا خبرې او دا بس تاسې مخې له راځي خو هېروئ ما بیا نوجوانان یې ګورئ غلط استعمالېږئ او ناپوهه یې او درته وایي به ویې وله
نو سبا به ته خو بیا ولې کنه او دا جاسوس دی او لکه کم ځای د جاسوس دی چا په فیصله کړی چې دا جاسوس دی او د قتل مستحق دی دا فیصله چا کړی دا راته وکړه دا ورته بیا ویلی شي دا به دې ورته پلار ووایي دا نشي ویلی ګورې داسې یو خطرناک سیلاب دی موږ پکې ګیر یو خدای پاک د الله د فضل او د کرم نه بغیر هېڅ لاره قسم کشته الله وی تبتغون تطلبون بذالک تاسو لټوي په دې سره عرض الحیات الدنیا ژوند سامان د ژوند د دنیا متاعها پیدا داخی من الغنیمت د غنیمتنا فإن الله مغانم کثیره دا الله سره غنیمتونه ډیر دي تغنیکم عن قتل مثلی تاسو به مالدار کې د قتل د مثل د دین لماله د مال د وجنا کذالک کنتم من قبل دقشان تاسو وای تو سمو دماغکم و اموالکم بچ کړی شوی وینې ستاسې او مالونه ستاسې بمجرد قولکم په مجرد دې وینا د کلمې د شهادت سره ومن الله علیکم الله احسان وکړ په تاسو بالاشتهار چې تاسو ایمان ښکاره کول استقامت په استقامت سره فتبینوا تاسو خو وضاحت کوئ ان تقتلوا مؤمنا چې مؤمن مړ نه کوي وپلو بالداخلي او د داخل بل اسلام سره د شکار کوي کما پویل بكم لکه څنګه تاسو سره شوي تاسو ته امن درکړل شوی هغه تماما ورکوئ زمونږ وروري ان الله یقینا الله کان دې بما پس تعملون چې تاسو کوي خبيرا خبردار په اجازه کوم به جزا بدل کی تاسو تبي په دې سره لا يستوي القائدون برابر نه دی غناس خلق من المؤمنین د مؤمنانو نه د جهاد نه چناس دي غیر للضرر هغه چې د تکلیف خاوندان نه دي دا یا مرفوع دی غیر للضرر صفت بشي د قائدون د پاره او یا په نسب شي استثناء ده نو معنا بداسي شي برابر نه دي ناس قسان د مؤمنانو نه غیر دولی ضررونه غیر دولی ضرر د پاره دا حکم نه دی ولی ضرر د ضرر خاوندان څوک دي زمانہ اړاند د زمانہ ګوریان و عامه اړاند و نه هو یاد شي ندی برابر هغه خلق چې ناس دي والمجاهدون جهاد کوونکي په سبیل الله د الله په لار کې بیا اموالهم انفسهم په مالونو او نفسونو دا سره برابر نه دي مجاهدین دي خدي فضل الله المجاهدین فضیلت ورکړي الله مجاهدین را په مالونو دي او په نفسونو دي علی القائدین په ناس تو خزانو لزررن د تکلیف د وجنه ناس دي درجه فضیلت یو فضیلت الله ورکړي لاستوای ما پینیت کې خدواړه برابر دي او زیادت د مجاهد بالمباشرت چې عمل کوي مباشرت استعمالی کی پکې ځان پکې استعمالي دا ټول شیوخ چې دلته دي ټول مجاهدین دي دا یقین وساتئ دا نه چې درې ورځې تاسو منډواله بیا وایي دا شیوخ چې کوم دي ټول منافقین دي دا ټول مجاهدین دي دا ټول ته مړ شي په یو سنګر کې ستا په مرګ باندې هلته کافران خوشحالي نه ښکاره کوي تا نه څوک خبرونه دي چې یو ماشه مړ شو که مچ مړ شو دا سیده که نه ده او شیخ سمیع الحق شهید رحمه الله چې شهید شه هلته پې څومره خلکو اتڼونه وکړو خوشحاله پې شو که نه شه پې خوشحاله ولې ځکه هغوی دا ګاڼه چې دا مجاهد دی که نه هغوی په دې پوه دي چې دا مجاهد دی نو دا شیوخ ټول مجاهدین دي داسې مه وایې دلته یو خر ما ته ویل دا شیوخ ټول منافقین دی و جهاد ته نه ځي ما ورته بیا خو ستا ښځه منافقه ده ځکه جهاد له نه دي پردیان دی پلار دی منافق دی مور دی منافقه ده رور دی منافق دی دې منافقینو سره ته 3 ورځې لاړ شي او دا په میاشت کې دا 3 کم 10 ورځې ولې د دوی سره تېرې دې منافقې ښځې سره ته څنګه په یو بالغ سره قسم دی دقه شان مې ورته وویل دغه نظر دا بیا وروسته موږ سره لږ وګرځېد راوګرځېد نو ټیک شي ذهن یې داسې جوړ شي نوجوان یې ناپوهه یي که دا ټول شیوخ وایي دغه دي منافقین دي او زه 3 ورځې ځم نو زه مخلص مؤمن یم دې تلو ته جهاد ویل او د دې شیوخو چې دلته کار کوي که نه د جهاد تایید کوي او یا مخالفت نه کوي دې ته جهاد نه ویلې ستاسو پې پوه شئ په دې خبرو باندې
قسم دې چې دلته دا مشران کم خلق دي دا ټول عظیم مجاهدین غټ مجاهدین یو غټ جهاد کوي دا سی یقین جوړ کړي په دې مشران باندې بد اعتماد کېږي مچ دا جهاد نه کوي او زه درې ورځې زما جهاد کوم ورته روټۍ خورم او چې قسم ورکړي چې تا چېرته په کافر یا په پیشو دلته ډس کړی قسم ورکړي طلاق ورکړي چې دلته په پیشو ډس کړی نه د خپل سر مات کړی دی ما ته پته ده نه دی د بل مات کړی دا سیده که نه ده درې ورځې لاړ شو بیا وایي چې دا منافقین دی او زه چې مؤمن یم او کتا یو اعلان وکړي چې دا جهاد صحیح نه دی د امریکې سره بیا به تاسو د دې جهاد مزه وګورئ چې بیا څه کېږي دا سیده که نه ده خو د دې تایید دی د دې علماو فتوا ده که نه لو کل وعد الله الحسنى دې ټول سره وعد الله د جنت کړی دا فضل المجاهدین فضیلت ور کړی الله مجاهدین تعالی القائدین پناست کسانو لغیر ضرر چې به تکلیف دې ناس دی اجر عظیم اجر لوی او يبدل منه بدل الذين درجات منه منازل دی بعض فوق بعض برد بعض کرامت او مغفرت او رحمت دی منصوبان به فعلهم المقدر فعل پکې مقدر دی دا دواړه باغی باندې منصوب دي وغفر الله لهم مغفرة ورحمة وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته نازل شو په یو جماعت کې چې اسلام راوړ هجرت نه وکړي په قتلوا یوم بدر مال کفار کافرانو سره بدر پورس راوتلی وو وجل شل الله د آیت نازل کړي درود شریف وایي